روزه کې کله نه کله خلک روزه لنډوي، یا فلم وګوري، یا چېرته ارطغرل وګوري، او یا چېرته څه مخکې کارټون څه نوم و لکه موډو بدلو هغه وګوري، بس ځان له روزه لنډوي او یا لړو کې. دا ټول خرافات دي، فضول سنت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. چا چې څومره خرافات دي، غلط کارونه دي، هغه په روزه کې پرې نه ښوده، الله جل شانه د دې ته هېڅ حاجت نشته دی خوراک او څښاک بند کړي. ګناهګارېږي په دې خبرو باندې. نور روزه خو یې کېږي، ځکه روزه دې ته وایي روزه د دریو څیزونو نوم دی: د خوراک څښاک، مفطرات ثلاثه، خوراک څښاک او کوروالی. د دې نه خپل ځان ساتل، دې ته څه ویلی شي؟ دې ته صوم ویلی شي. صحیح ده. سړی پکې داسې ګوري او ځینې خلک پکې د هغوی خوله ډېره خراب وي، خوله غلط استعمالوي. الله جل نبي علیه الصلاه والسلام صفا وفرمایل د خولې غلط استعمال ډېر زیات کېږي. نبي علیه الصلاه والسلام وفرمایل من لم يدع قول الزور والعمل به. چا چې فضول ګویي پرې نه ښوده او یې داسې عملونه پرې نه ښوده غلط، فلیس لله حاجه، الله جل شانه ته هېڅ حاجت نشته فی ان یدع طعامه وشرابه، چې د خوراک او څښاک پرېږدي، دې ته ضرورت نشته. الله نبي علیه السلام فرمایي دا ډېر لویه ګناه ده چې دونه بهترین وخت الله جل شانه انسان له ورکړي. دا خو د قرآن مجید میاشت ده، انسان له پکار دي 24 غنټې قرآن مجید له ورکړي. 11 میاشتې پیسې ګټلې کافي ده که نه؟ زیات ضرورت په داسې پیسو ته ویزه 11 میاشتې د پیسې وګټلې. دا تنور شکم فقیره تنور خدا است درو هر چې آیت فنا در فنا. شاعران وایي چې کوم جوړ کړی د هر انسان دی ځای کې په دې ته چې سم راځي هغه فنا کېږي، فنا کېږي. درو هر چې آیت فنا در فنا، دا وایي چېرته هم نه ډکېږي. دا بس ډکېږي چې کله انسان مړ شي او د قبر دا خاورې ډک کېږي، دا نه ډکېږي. ټول 11 میاشتې موږ پیسې وګټو او بیا هم په دې ورځو کې وایو چې بس دا میاشت دې کې به ګټو، دا میاشت ده دې کې به ګټو، او بیا اکثر څیز په یو په ډبل ریټ باندې خرڅو. دا بل ظلم. نو داسې نو خیر دا خو انتهایي مشکله ده. انسان له پکار دي چې نور کله قرآن مجید له نیمه ګنټه نه ده ورکړې، نو پکار دی دا ټول کال هغه کسر هغه راوګرځوي چې کم از کم په 24 غنټو کې 12 غنټې د قرآن له ورکړي. د په رمضان مبارک کې ټوله شپه سټډي کوم د قرآن، نه نو لګېږم د شپې. هغه چې ډېر زیات ستړی شم او تکلیف راته تېر رمضان نه بل رمضان زه بالکل نه یم ویده شوی د شپې، د ورځې بیا خوب کوم لږ شم، او بیا تېر رمضان کې بیا به ویده کېدم، لږ خوب مې ډېر کړی د ورځې، او د شپې کله نه کله به راته تکلیف موده به شم، نه یم ویده شوی. دا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت رمضان خو هغه چې الله جل شانه په دې کې قرآن مجید نازل کړی. الله جل شانه په دې کې ډېر هر څه ورکوي. 11 میاشتې پرې سړي ښه کېږي او انسان دونه بیا بې غیرتوب هغه انتها ته ورسي که نه، بیا هم د الله جل شانه سره ډوب وکړي. نو زما په خیال دا ډېر نامناسبه خبره ده. زندګي وقف کې چا ډېر د شانه پې زور نه یو ډیوټیانې نه یو یا نوکرۍ ته خطر نه یي، کاروبار ته ډېره خطر نه یو، خراب ورځېږي نه کاروبار یې. زما په خیال چې دا ټوله میاشت په الله جل شانه له مکمل سړی وقف کې ورکړي وله. ځان کله نه کله حیران شم ځان ته څنګه مسلمانان وایو. وختي چا تپوس وکړم نه استاد راغی زما په خیال اوس خو به وایي د رمضان المبارک دا درس مازدیګر ته شي که نه، وایي مازدیګر خو سیوایي دی پکې، دا خو په خپل ځای باندې دی. مازدیګر 45 منټ چې کوم درس